عاقب جاوید په ډیر سوچ سمجھ پلان باندې بابر اعظم د پاکستان ټي 20 ټیم نه بهر کو چونکه د پاکستان چې کوم هډ کوچ ته مایک هیسن هغه تر اخره پورې د بابر اعظم په فیور کې چې بابر اعظم خامخا د پاکستان ټي 20 ټیم کې موږ له شاملول پکار دی او ایشیا کپ د پاره خامخا بابر اعظم د پاکستان سکواډ کې ورچول پکار دی مایک هیسن یو پروفیشنل کوچ ته یو پروفیشنل هغه کارومدار چې کوم کلاډي کم ټورنمنت ته خده او کم کلاډي کم ټورنمنت ته خنه دی داغه په دې کې ایکسپیرینس ضرور اخره پورې دغه کوشش چې بابر اعظم د پاکستان ټي 20 ټیم کې ورواچوم د ایشیا کپ د پاره ورواچوم خو بل طرف ته عاقب جاوید دا پلان و چې بابر اعظم ز ډراپ کم بابر اعظم د ایشیا کپ نه ډراپ کما په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو او بل د پاکستان چې کم سابقه کرکټرز دي ایکس کرکټر لکه یونس خان شو محمد یوسف شو عبدالرزاق شو شعیب اختر شو د ټولو دا بیانات جاری کړي دي چې دا سینیئر کلاډي نه بغیر ایشیا کپ تتلل دا بے وقوفی ده او بابر اعظم د پاکستان ایشیا کپ سکواډ کې ضرور شاملول پکار دي بابر اعظم لکه رضوان ډراپ هم شي خیر دی خو بابر اعظم د پاکستان ټي 20 ټیم نه ډراپ کول نه دی پکار دا خبر عبدالرزاق هم کوي دا یونس خان هم کوي دا محمد یوسف هم کوي دا شعیب اختر هم کوي ټول دا خبره کوي خو بل طرف ته عاقب جاوید صاحب چې کوم دی غرور د خلاف دی عاقب جاوید اصل کې د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم سلیکشن کیږي د کلاډیانو داغه مشر داغه میکسیمم زیات اختیارات چې کوم دی عاقب جاوید سر دی چونکه په دې سلیکشن کمیټې کې اسد شفیق هم دی اصغر علي هم دی اسد شفیق او اصغر علي هم اګریو چې بابر اعظم په ایشیا کپ کې شاملول پکار دي اسد شفیق اصغر علي اور مایک هیسن اور عاقب جاوید دا درې واړه به یو طرف ته دي او عاقب جاوید بل طرف ته دي دا درې واړه وای چې بابر اعظم د پاکستان ټي 20 ټیم کې شامل شو عاقب جاوید دوی نه دي شاملېږي درې واړه څوک اصغر علي د پاکستان سلیکشن کمیټې کې ممبر دی چې اصغر علي شو اسد شفیق شو او د پاکستان هډ کوچ دی وی چې بابر اعظم د پاکستان ټي 20 ټیم حصہ وي او بل طرف ته عاقب جاوید نه منل جی عاقب جاوید وی دی به مو ډراپ کو عاقب جاوید رضوان سره بابر اعظم هم ډراپ کړو نو ټول اختیارات چې کوم هغه عاقب جاوید سره خو عاقب جاوید بیا هم د کوچ هم نه دی منلی دغه دوړو سلیکشن کمیټې چې کوم مشران دی هم نه دی منلی او بابر اعظم د ټیم نه بهر کړ دی چونکه د ویډیو سٹارټ کې د لموي چې مایک هیسن د پاکستان د ټیم هډ کوچ ته او ورسره د سلیکشن کمیټې ممبر هم دی او هډ کوچ چې کوم وی دغه په خوخه باندې ټیم جوړیږي هډ کوچ پلس کیپټن پلس چې کوم دا سلیکشن کمیټې مشران وي دا ټول صلاح کوي او ټیم جوړیږي نو دې ځکه ټوټل ټیم چې کوم جوړ شوی دی اوس د ایشیا کپ د پاره دا ټوټلی د عاقب جاوید په خوخه باندې جوړ شوی دی په دې کې پرچی کلاډیان هم شته لکه فهیم اشرف شو ډیر داسې کلاډیان دي چې هغه پرچی دی او د عاقب جاوید پکې شامل کړي دي نو پاکستان هډ کوچ چې کوم مایک هیسن هغه تر اخره پورې بابر اعظم د پاکستان د ایشیا کپ سکواډ کې ورچول غوښتل خو عاقب جاوید پته نه لګي چې د سپ وجه باندې بابر اعظم سره پسند لګي د کم په کم وجوهات باندې د ټیم نه ډراپ کو بابر اعظم ولې ډراپ کولو بغض کې نه لري پس وجه کې جاوید خپل هم سو دومره غټ کلاډي نو جی خ کلاډو خو دومره غټ نو لکه بابر اعظم ورته خیر تاسو دې حواله سره دا کمنټ لازمي وکړئ